السلام علیکم. زه محمد عباس میشوانی مینوالو الله جل شانه هر پښتون له داسې زړه ورکړی دی چې کله موږ د یو غریب غربت ووینو، بېبسي ووینو، لاچاري ووینو او اوښکې ووینو نو موږ د هغه مدد کولو ته تیارېږو او داسې ټولو خلکو ټولو پښتنو د غریب مدد کړی دی هر حال کې. زما دا ویډیو د فرمان کسکر د حقیقت باره کې ده او زه تاسو ته یو ویډیو پلی کوم. تاسو دا ویډیو وګورئ، چاته به هم نه دی، بیا به نورې خبرې کوو. څو خبرې در وکړم. السلام علیکم مینوالو، فرمان سره رالم سینټورس ته او نه د دې لږ دغه ویلي هم دغه دی او فرمان به اوس تاسو سره کمنټس کوئ نو کوئ ښه. فرمان زه به ویم او فرمان به در بیا جواب درکوي. السلام علیکم زما ګرانو کتونکو کلیوالو ورونو بایګانو، تاسو خو به ښه یې. زه فرمان کسکر بیا تاسو سره پلن یم. دا ما سره بایک لالا هم دی او دا موږ سره بل ملګری هم دی او عبید خان او موږ سره سوامد هم دی او دا فیاض لالا هم راسره فیاض لالا هم دی او دا رحمان علي هم دی ما سره ورورو. زه به تاسو دا شعرونه مې نن زه یو لږ دغه له راغلی یم چې شاپینګ له راغلی یم. تاسو به دا هر څه ووینئ جي نو شاپینګ له راغلی دی. راځئ چې دا دغه وګورو. سنټورس ته راغلي یو مینوالو، فرمان به در سره اوس دغه معامله دی. مینوالو دې وخت کې مونږ رالو فیصل مسجد ته، خو لیکن فیصل مسجد ډېر سوړ دی، نن پکې څوک شته دی نه، بیخي موسم یخ دی نو د سړدی په وجه څوک نه دي راغلی او نظارې ډېرې ښایسته دي. کسکر صاحب هغه دی چې راټینګ کړی دی، تصویران ورسره وباسي فیصل مسجد کې. هلو السلام علیکم زما ګرانو کتونکو کلیوالو ورونو بایګانو، تاسو خو به ښه یې. زه نن بیا اسلام آباد ته روان یم. که څوک ما سره رابطه کوئ نو تاسو سره اس ایم ایس وکړئ او لا موږ ته فون وکړئ. تاسو ته موږ د فون نمبر درکړو نو تاسو بیا موږ ته لا فون وکړئ او لا اس ایم ایس وکړئ او موږ اسلام آباد ته روان یو. که څوک کمنټسونه کوئ، کمنټسونه به نن وایو. کسکر صاحب له چکر ورکړو داسې ځو. کسکر صاحب یو شعر خو ورته ډالۍ کسر کې هلکه پېښور ته راورسېدو. ښه دغه مخامخ انټرچینج دی او بیا به ځو اسلام آباد ته. ښه کسکر صاحب مونږ سره موجود دی. هلکه پېښور ته روان یو. که پېښور والا پکې څوک دي کسکر صاحب سره ملاقات کول غواړي نو کسکر صاحب دا دی ناست دی. کسکر صاحب به سره نور خپل کارونه کوي. کسکر صاحب دې سره خوږې خوږې خبرې کوه. السلام علیکم مینوالو، السلام علیکم ملګرو. راغلم لږ مینار پاکستان ته، د دې نه پس به بیا ځم بادشاهي مسجد. دا د دې ملګري سروم دی فیاض صمد فیاض خان او صمد ته لږ ور مخامخ کې دي سره یو دوه خبرې کوم. دا خلک پکې کمنټس کوي نو دي ته صمد څنګه ښه یې؟ خیر دی، تاسو ښه یې؟ خیر دی، شکر دی. یاره زمونږ خو لکه خپل زړه کې داسې خبرې نشتې که نه، خو خلک د ستاسو د دغه دپاره وایي که نه، تحفظ دپاره چې سبا په تاسو باندې څوک تنقید ونه کړي که نه. نو لکه مونږ دا خبره کوو، زه خپل ځاني نه یم، دا د کمنټس کې راځي دا خلک وایي که نه. بلکل بلکل صحیح خبره. لکه تاسو له پکار دا دي چې د فرمان سره داسې مخلصه شئ د الله د رضا دپاره. سبب لکه کو د ده په یو حق کې څه کمې راغی که نه، کو ما وکړو او که بله کو د ده حق کې څه کمې راوستو نو قیامت په ورځ به اول زه ذموار یم او بیا بیا تاسو ذموار یې. بلکل بلکل خپل ځان سره دا واده وکړئ که نه چې یاره د ده څه قسمه حق ده ته خلک ورکوي یا دغه یا نو هغه ده ته مونږ پوره په پوره ورسوو. مینوالو تاسو دا ویډیو وکتل. فرمان کسکر د یو ډېرې غریبې کورنۍ سره تعلق لري چې د خپل غربت او د خپلو اوښکو د وجې ډېر په کم وخت کې په سوشل میډیا باندې او د هر پښتون په زړه کې ځان له ځای پیدا کړو. مینوالو د فرمان کسکر د غربت او د غریبۍ نه هر سړی واقفه دی. ملګرو په ریکویسټ باندې موږ فرمان کسکر پسې لږ خفیه معلومات شروع کړل چې دته کوم ډونیشن میلاوېدو نو هغه د فرمان کسکر په ضروریاتو باندې نه بلکې د هغه او د هغه د ملګرو په عیاشو باندې لګېدل.
ځکه او د هغې واضحه ثبوت چې کوم دی هغه تاسو ته د هغه د ملګرو په لاسو کې چې کومې موبایل دي د هغې نه تاسو ته میلاویدی شي. دویمه خبره، فرمان کسکر ملګرو چې د فرمان دپاره کم ټیکسي نیولی و چې هغوی باور وی دا زمونږ خپل دی او دوی سره ګرځو، خو د دغې ټیکسي روزانه خرچه 15,000 روپۍ به د فرمان کسکر له د چکرو ورکولو او په خپله د چکرو وښلو 15,000 روپۍ به دا ورځ ورکوله، او په یو ټور باندې به د 20,000 نه والې 15,000 او 1,500 روپۍ خرچه کوله چې د هغې هر څه ثبوت موجود دی. تر اوسه پورې ماته دا هم پته چې فرمان کسکر او د هغه ملګرو په کم هوټل کې روټۍ خوړلې ده، او دا راته هم پته ده چې په اسلام آباد سینټورس کې کم شاپینګ شوی دی او د دې پیمنټ د کم ځای نه شوی دی تقریبا 40 نه والې 50,000 روپو پورې په اسلام آباد سینټورس کې دی شاپینګ کړی دی او د هغې د پیمنټ ما سره ثبوت شته. او د فرمان کسکر ملګرو د فرمان کسکر په عیاشو باندې او په خپلو عیاشو باندې، یعنی دا د زرګونو خبره نه ده بلکې دا لکونو ته نږدې شوې ده. دوی په خپلو عیاشو باندې په لکونو روپۍ لګولې دي. تر ټولو نه اهمه خبره دا ده چې څومره هم خلکو فرمان کسکر سره مدد کړی دی، په هغې کې 1 روپۍ هم فرمان کسکر ته نه ده میلاو شوې، او صرف او صرف طاهر خان چې کوم فرمان کسکر پلار له پیسې ورکړي دي، صرف او صرف هغه پیسې میلاو شوې، دې نه علاوه فرمان کسکر ته 1 روپۍ هم نه ده میلاو شوې. او که څوک زما په دې خبرو باندې شک کوي نو تاسو خپل ځاني لړ شئ او د فرمان کسکر د پلار نه تپوس وکړئ چې تا له تر اوسه پورې چا څومره پیسې درکړي دي، نو تاسو ته به ټول هر څه اندازه وشي. زما د ویډیو مین مقصد دا دی چې کله هم څوک هم چا سره مدد کوي نو خپل کس ته په خپله ورځئ او مدد کوي. یعنې دغې خلکو دغې بې حسه خلکو بې ضمیرو خلکو د فرمان کسکر ژوند تباه کو او د هغه ټول مالی امداد چې کوم و د هغه د غربت احساس یې ونه کو او په خپلو عیاشو باندې ولګو. هغه ته چې کوم ډونیشن میلاو شوی دی هغه ټول هغوی په خپلو عیاشو لګولی دی او په خپلو جیبونو کې اچولی دی. د فرمان کسکر سره چې کوم ملګري دي هغوی ټول هر څه د فرمان کسکر په خپل لاس کې اغوښتي دي او هغه په خپلو عیاشو او په خپلو جیبونو کې اچولی دي. فرمان کسکر چې اسلام آباد ته، پیښور ته، لاهور ته او سوات ته یا هر ځای ته تللی دی، د هغې باقاعده موږ سره ثبوت شته، د په کوم ګاډي کې تلي د هغې ثبوت شته، په کوم ورځ باندې تلي د هغې ثبوت شته. دا ټول هر څه ثبوتونه موږ سره موجود دي، خو چونکې مناسب نه ده نو په دې وجه په ویډیو کې ورکول لږ ماته مناسب نه ښکاري. نو تاسو مهرباني وکړئ که چا هم څه قسمه مدد کړي، څه قسمه هیلپ کړي او زما دا ویډیو وکته نو د الله د رضا دپاره ما سره دومره مدد وکړي چې دا انفارمیشن ما ته راکړي چې څومره هم دله چا ورکړي وي چې د هغوی معلومات وکړي شي. زه پیره بیا تاسو ته دا خبره کلیر کول غواړم چې زما مطلب او زما مقصد د فرمان کسکر شاعري نه سپورټ کول وو او نه دي، خو صرف او صرف د هغې اوښکو او د هغه د غربت د وجې ما د هغه دومره مدد وکړو او کوم به انشاءالله. او صرف فرمان کسکر نه چې هر غریب سړي سره انشاءالله دا زما وعده ده، الله پاک سره مې دا وعده کړې، خپل ځان سره مې دا وعده کړې چې هر غریب سړي سره به څومره چې رانه کېږي ودرېږم به او منډه تړله به ورله وهم. الله دې ما له هم وس راکړي او تاسو له هم وس درکړي چې څه قسم هم درنه کېږي د غریب سړي مدد کوئ او د غریب سړي له لاس ورکوئ. الله جل شانه دې موږ او تاسو له په دې باندې عمل کول توفیق راکړي. په اخره کې زه پیره بیا تاسو ته ویل غواړم چې زما مطلب او زما مقصد د فرمان کسکر شاعري نه وه، خو زما مقصد چې کوم و د فرمان کسکر د غربت هغه اوښکې او فرمان کسکر سره په دې غربت کې ودرېدل او د سره همدردي کول، دا زما مقصد او زما مقصد دی او زما د زندګۍ ویژن او میشن چې کوم دی انشاءالله
همیشه به کوم د غریب سړي همدردي به کوم. د لوی الله په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.